ساندې ووایه یا فنکاره ساندې ساندې ووایه دلته کې سندرو ته څوک نه کیني او منګه د جګړو خلک نه وو منګ سره خبرو ته څوک نه کیني ډېر محترم مشر مېلمه نیازک خان نیازک صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او منګ سره خپل ښایسته شعرونه شریک کړي ستاسو په دروند استقبال نیازک خان نیازک صاحب زه خو د دې کاڼي نه هم ډېره زیاته مننه بس دی بس صحیح دی ډېره مننه د ټولو نو لومبی خو زه د دې ټولنې یقینا څنګه چې شهید علي شهید صاحب وویل نثاروان لالا خبره وکړله مرکزي مومن عثمان خیل ادبي ستوري واقعي چې دا ډېره د ستاینې غونډه ده مونږ پښتانه اکثر چې خلک مړه شي نو مونږ ورته درناوي بخو او هر سړی د جنازې کټ لوګو ورکوو چې په دې کې ثواب ډېر دی او د بلا خدمت کړی دی او دی به هر ځای ته تلو خو داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي نن چې دوی د کمو شاعرانو په اعزازیه کې دغه غونډه را جوړه کړې دا ډېره د ستاینې وړ ده هغه د داسې ژوند د داسې حالاتو نه راتېرېږي چې دغه احساس هغې سړي ته کېږي چې څوک د دوی نه واقف وي د دوی د ژوند نه مونږ ته خو دغه شاعران راشي دغه ملګري راشي شعر ووایي مونږ ته خوند واخلو او مونږ یې ستاینه وکړو خو داسې غونډې را جوړول او هغوی له ایوارډ ورکول یاره داسې خدای دې وکړي چې زموږ په ټولنه کې داسې ټولنې کار شروع کړي چې په ژوندوني ول هغه درناوی ورکړي لکه څنګه چې په پړانګ غار کې دغه سکول سره نږدې دغه ښکلې غونډه را جوړه شوې ده او دې ملګرو له که شهید علي شهید صاحب دی که ودان عثمان خیل دی که ابشار صاحب دی که نیازبین صاحب دی که حکیم صاحب او تر صاحب دی دا واقعي چې داسې خلک دی چې دا ستایل پکار دی نو زه د دوی ډېره زیاته مننه کوم او هر وخت ورسره کومک ته تیار وي چې دا دوی کومه غونډه را بللې وم دا د ستاینې غونډه ده ډېره زیاته مننه خبرې خو صدر صاحب هم وکړلې نثاروان لالا هم وکړلې او نور ملګرو هم وکړې بس شعرونو په لور به راشم صدر صاحب اجازت دی زه په څه هغه ملګري وایي چې زه په څه پوهېږم ما له څه راځي زه په څه پوهېږم ما له څه راځي ستا په شان بانې خو ما له نه راځي تا له چې راځمه بانې جوړې کړم ستا نه چې بیا زما بانه نه راځي او دغه یو دوه شعره نور چې چاته نه وایي د زړه رازونه خدای لږ عقل مې دلبر له ورکړه ما ته زاړه یادونه بیا تازه کړه یو ډب خو خامخا دې ورله ورکړه او یو دوه شعره نور چې زه په تا زغملی نه شم د چا سترګې زه په دې هکله ډېر شوم یمه جانانه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه دا مې واوره ستا په نوم یمه جانانه او را به شم د غزل په لورې ودانه د هجر شپې دي زه یوازې یمه د هجر شپې دي زه یوازې یمه سپي راپسې دي زه یوازې یمه د هجر شپې دي زه یوازې یمه سپي راپسې دي زه یوازې یمه یاران مې پورې زه راپورې یمه بندې تنبې دي زه یوازې یمه یاران مې پورې زه راپورې یمه بندې تنبې دي زه یوازې یمه او خدای وس راکړي چې خط مې کمه په ما قرضې دي زه یوازې یمه خدایه وس راکړي چې خط مې کمه په ما قرضې دي زه یوازې یمه هغې ته ووایه راغلی یمه زما ګیلې دي زه یوازې یمه هغې ته ووایه راغلی یمه زما ګیلې دي زه یوازې یمه ورورکۍ هم چېرته نه ښکارېږي تورې تیارې دي زه یوازې یمه ورورکۍ هم چېرته نه ښکارېږي تورې تیارې دي زه یوازې یمه هغه زما په حال خبر کې خدایه د هجر شپې دي زه یوازې یمه هغه زما په حال خبر کې خدایه د هجر شپې دي زه یوازې یمه ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ترخې نشې دي زه یوازې یمه ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ترخې نشې دي زه یوازې یمه یا ځکه چا باندې اعتبار وکړمه تشې دوکې دي زه یوازې یمه او یا ځکه چا له زړه وساتمه بلح قیسې دي زه یوازې یمه او دغه غزل به درته هم وایم چې یار د بڼو نه سلاسل اخلي یار د بڼو نه سلاسل اخلي د لیونو نه سلاسل اخلي
شهید علي صاحب د محبت په چل خو زړه پوهېږي ته د مزغو نه سلاسله اخلې د محبت په چل خو زړه پوهېږي ته د مزغو نه سلاسله اخلې تا چې د چا په سر پرېښودی یمه اوس د هغو نه سلاسله اخلې تا چې د چا په سر پرېښودی یمه اوس د هغو نه سلاسله اخلې بس خو چې مړ دې کړم نو کښېنه قلار اوس د جرګو نه سلاسله اخلې دوی خو به ځان وجني د بل لپاره د پښتنو نه سلاسله اخلي دوی خو بس ځان وجني د بل لپاره د پښتنو نه سلاسله اخلي زه چې وده شو څنګ په څنګ نیازکه د شوګیرو نه سلاسله اخلي او یو دغه غزل به ویم چې زه په خپل شته کور کې بې کوره یم زه په خپل شته کور کې بې کوره یم مطلب مې دا دی چې بې موره یم د هوس تنده په ما مه سړوه په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یم د هوس تنده په ما مه سړوه په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یم زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده زه لګېدلې د خپل وروره یم زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده زه لګېدلې د خپل وروره یم په دې خبر زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یم په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یم بلا موده وشوه نیازکه یاره په یو سړي پسې بې سوره یم او د دغې ملګري په دغې غوښتنه باندې څنګه چې ورته راکم صاحب نیغ په نیغ هغه ته مخاطب شو چې صوفي تا ته یې وایم نو دا غوښتنه وکړله دا غوښتنه په ځای کوم ما به د هر چا نه ګټل بېلوري خو یو په تا به مې بیلل بېلوري ما به د هر چا نه ګټل بېلوري خو یو په تا به مې بیلل بېلوري د هغې وخت نه زه مین یم په تا دواړو یو ځای چې به کول بېلوري ستا د دې ډکې خولې خندا لپاره ما به په قصد په تا بیلل بېلوري څنګ په بانه به رانږدې شوې راته ما چې به کله شمارول بېلوري ستا نه به هېر وي ما ته یاد دي ګرانه تا به ژړل تا به غوښتل بېلوري نن مې په ډېره موده پس ولیدو چا چې به ما نه پټول بېلوري نن مې په ډېره موده پس ولیدو مننه نن مې په ډېره موده پس ولیدو چا چې به ما نه پټول بېلوري ورپه یاد شوي دي زاړه یادونه هغه سړي نن ښکلول بېلوري چې به خفه شومه نیازکه ستا نه تا به په روغه کې راوړل بېلوري او په تلو تلو کې به دغه لنډ بحر والا غزل به ودا نه ووایم او زه ستاسو د ټولو ملګرو یو وارې بیا ډېره زیاته مننه کوم الله دې راته تاسو ټول لکه څنګه چې نثار مومند لالا ووي چې دا ځوانان دي او واقعي چې دا ځوانان دي او انشاءالله وداندلې خو په دې پلان غار کې یا راقم صاحب دلې جلبل صاحب دلې اخوا صافي تحصیل کې ښه ښکلې غونډې را جوړې او ودان او خلیل عثمان خیل او د هغوی ملګري هغوی دلته را جوړوي نو که دغه سپرلی په غورځنګونو شو او دا په ټیش نه شو نو د خیره سره ښکلې مشاعره به یو بله هم بیا را جوړوي څنګه چې یم ستا صیبه داسې شه زما صیبه څنګه چې یم ستا صیبه داسې شه زما صیبه لږې خوره خو تلې خوره دا مې بابا صیبه خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا صیبه خپل کړي مننه جي خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا صیبه خدای که وایي څه غواړئ غواړم به تا صیبه بس ته نیازک خان شه ته او پاتې د دنیا صیبه ډېره زیاته مننه ډېره مننه ډېره مننه دا